ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د سورة الحجرات مبارک آیت می وایو او د نبی علیہ السلام یو حدیث. الله دې مال د بیان او بیا موږ له د پوهې او د عمل توفیق راکړي. انما المؤمنون اخوة، یقینا د ټولي دنیا مسلمانان ورونه دي. انما المؤمنون، المؤمنون نا د دنیا ټول مسلمانان مراد دي، ټول مسلمانان دي مراد دي. کدا مسلمان د پاکستان دی او کدا د افغانستان دی، کدا د هندوستان دی، کدا د امریکې دی، کدا د روس دی، کدا د فلسطین دی او کدا د بنگلاديش دی او کدا په فرانس او په کینیډا او په ډنمارک کې دی. او چې کله هغه د زړه د صدق نه دا کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا کلمه چې ویله یوازې ویل نه بلکې حدیث کې راځي من قال لا اله الا الله مستيقنا بها نفسه، چا چې دا کلمه د لا اله الا الله ویله په داسې حال کې چې زړه په دې باندې مطمئن او یقین هم وکاو، صدق دل نه چې چا کلمه ویله دته مؤمن ویلې کېږي. دا قسمه خلق چې په کم ځای کې اوسېږي نو دا په ټولو دنیا کې د دنیا په هر خطه کې اوسېږي نو دا مسلمانان دي په خپل منځ کې. د دې مسلمانانو غم، د دې مسلمانانو درد، د دې مسلمانانو خوشحالي او د دې مسلمانانو راحت دا به یو او دا تفریق به بده کې نه کوي چې دا مسلمان زما د کلی دی نو دا زما خپل دی او دا بل مسلمان زما نه لري دی نو دا پردی دی. نه جنا، دا که د پاکستان مسلمان دی او کدا د فلسطین دی او کدا د امریکې دی، خو چې چا کلمه ویلې ته دا زما مسلمان رور دی. او د دې مسلمانانو په باره کې رسول الله مبارک فرمایي انما الله تعالی فرمایي انما المؤمنون اخوة، یقینا مؤمنان په خپل میس کې ورونه دي. څنګه ورونه دي؟ د دې ورورولۍ مقصد څه دی؟ د دې ورورولۍ مقصد دا نه دی چې دا اخوت دا د دم اخوت دی، د وینې اخوت دی نه، د وینې نه دی. ځکه که زمونږ په خپل منځ کې د وینې ورورولي وي نو بیا به د مسلمان خور د مسلمان ورور سره نکاح نه کېدله. سره د ورورولۍ نه د یو بل سره نکاح کېږي. د دې نه معلومیږي دا چې د دې اخوت نه اسلامي اخوت مراد دی. دغه اسلامي قومیت دی. اسلامي قومیت زمونږ یو قومیت دی کنه، زمونږ یو نسل دی کنه چې هغې ته اسلامي قومیت ویلې کېږي، اسلامي حمیت ورته ویلې کېږي. لکه اقبال یو شعر کې داسې وایي کنه چې اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی.
یعنی قوم رسول هاشمی د هاشمی جانان د هاشمی رسول داغه چې څوک منون کې دي د ځان له مستقل یو نیشن دی یو قوم دی یو ملت دی بیا لہذا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چا ایمان راوړی نو دا ټول یو ملت دی بیا کنه بیا به د پاکستان او د افغانستان او د هندستان خبرو وتله چې په کم ځای کې مسلمان دی دا زما ورور دی انما المؤمنون اخوه او څنګه مسلمانی وای دی مسلمانۍ په باره کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى دته مسلمانی ویلې کی من کم د مسلمانی چرته پیژنو من مسلمانی د چانه زده کړی دا عزت مندو حقیقی خبره ده چې مسلمانی به ازدکو د قران او د سنت نه د سلف او د ائمه دین د غي د اقوال او د غي د تشریحات پرانا کې به د قران او سنت نه مسلمانی ازدکو مسلمانی به موږ د اقوام متحده نه ازدکو مسلمانی دا به موږ د هیومن رائټس والا نه ازدکو مسلمانی به موږ د انساني حقوق والا نه ازدکو مسلمانی به موږ د لیبرلز نه او د سیکولرز نه ازدکو دغه مسلمانی د لیبرلز ده کنه تاسو وکتل چې افغانستان کې د خزو په تعلیم باندې طالبانو پابندي ولګوله موږ دغه خلاف یو د خزو په تعلیم پابندي نه د پکار موږ आवाज چت کړی دی او طالبانو توایو چې تاسو د خزو په تعلیم پابندي ملګوي دا څه وکي چې د پردې او د حجاب او د ستر د اصول مطابق تاسو پارټیشن وکي د خزو ځان له جامعات او د سړو ځان له جوړ کړي د خزو ځان له مدرسې سړو ځان له جوړ کړي د خزو ځان له سکولونو او د سړو ځان له جوړ کړي د خزو ځان له استادان د سړو ځان له استادان نو پرده کې که تاسو تعلیم ورکوي نو په دې باندې شریعت هیڅ قسم پابندي نه لګولې بشمار دلایل دی په دې باندې موږ خبره کړې دا خدایي باوجود د افغانستان طالبانو چې کوم حکومت دی او هغه چې کمال تشریعي قوانین او داغه د ضوابط اجرا شروع کړل موږ داغه تحسین کوو موږ داغه بشابني ولاړیو موږ استاینه کوو او خو حکومت دې امن راغې امان راغې غزه کې جنگ ختم شو د شتګردي ختم شولا وارن ټیرر لاړو امریکا لاس وینځل خبره ده پرې مونږ خوشاله یو لیکن بل طرف ته چې کم لیبرلز خلک دی او کم چې سیکولر خلک دی او کم چې مدر پدر آزاد خلک دی هغه سوي او د سوشل میډیا باندې او په الکترونیک میډیا باندې او په پرنٹ میډیا باندې یو طوفان بدتمیزی برپا کو چې افغانستان کې طالبان ګوره د خزو په تعلیم پابندي لګولې د قیانوس دی او بنیاد پرست دی او دا انتها پسند دی او دا ترقی خلاف دی او په دې باندې هر چا आवाज اوچت کو هر سړی د افغانستان د حکومت باره کې خبره کوي او د هغه خلکو موږ دا تاسو کو چې د غزه او د فلسطین هغه جنکی او هغه جنکی نه دي سو د 7 اکتوبر 2023 نواله تر نن دا ده نن 23 مئی 2025 چې 2 کال تقریبا مکمل کی یو نیم کال مکمل کېدو والا ده ولې په غزه کې جنکی نشته هغه جنکی سکول لذي هغه جنکی یونیورسيټي لذي هغه جنکی کالج تزي هغه جنکی مدرسې تزي هغه جنکی د اختر جمی منزله تلی شي نه لاغي د پرواز ولې نه اوچته داغه د پرواز موږ نه اوچته ولې نه اوچته ځکه موږ دغه مسلمان ورور نخکاری کنه دغه بنیادی تربانه دغه لیبرل مایندډ خلک دی کم چې مدر پدر آزاد خلک دی یو ځکه خودل आवाज اوچتای او بل ځکه आवाज بیا نه اوچتای او پاغي باندې بمباری دا ابل ورځ ما یو ماشوم جنې د غزه کې په دې مهاجر کیم کې ورکوټي ماشوم دا هغه ځای کې دوه بورډر کمې ده د خوراک کمې ده د ادویاتو کمې ده نو به خزان له پیسو باندې کې ماشوم جنې دا وغه راغله دا تګی شوی دا یو ټینکې د دوبو څوک بزان لو بخر سید چا وي داغې نه لیک کېږي لیک داغې نه یو احساس کېږي هغه ماشوم جنې وته خپل داسې نیول دا داغې نه وبس خو دا جنې نه دسو اے مسلمانی پریک دو چې د غزیه مسلمانان دی او کڅوک دی اپریک دوا ولدا انسانان نه دي سو ولدا غوي هیومن رائټس نشتا دا غوي انساني حقوق نشتا دغه خلکو له په خاور باندې پای په دیو جوانی منګ وایو د دې لیبرل خلکو نه د دې مدر پدر آزاد خلکو نه مسلمانی نه زده کو منګه مسلمانی د قران او حدیث نه زده کو نن ما یو ویډیو ما ته چر اولې غلا د امریکای یو جنې دا او هغه پریس کانفرنس کې شاید ځکه خلکو سوالار دي او د غزه او د فلسطین په باره کې وای زمنګ د امریکای د سټیټ او د امریکای په خلکو کې هایپاکریسی دی وای په دې کې منافقت د امریکا یادای وای د عیسی علی السلام تعلیمات پرېخي دی وای د کرایس او د جیسس کرایس عیسی علی السلام یادای وای داغه تعلیمات خدا نو کم چې د امریکای ولا شروع کړي منافقت وای کوي
یعنی عیسایان راولګېدل. عیسایان نن د هغې ویډیو په دې دنیا په دې سوشل میډیا باندې وایرل ده. هغه عیسایان راولګېدل او هغه د خپل امریکې په باره کې تاسو منافقت کوئ. تاسو ولې په دې جنکو بمونه وروئ؟ تاسو ولې هغوی انساني حقوق نه ورکوئ؟ دا خو د عیسی علیه السلام تعلیمات نه دي. و د عیسی علیه السلام تعلیمات دا دي چې تاسو د مظلوم سره ودرېږئ، د ظالم لاس ونیسئ، او تاسو د غزې د مظلومینو په مقابله کې د ظالمانو اسرائیلو لاس مضبوط کو او د مظلوم په مخالف باندې ودرېدئ. یعنی عیسایان اواز وچدي خو ما وتا کې چې کوم سیکولر او لیبرل خلک دي هغه وایي چې نه هلته زیاتې کېږي او دلته خاموش دي. په دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مسلماني څه ته وایي؟ اس مسلماني د قرآن حدیث زده کا. تر المسلمین فی توادهم، تب مسلمانانو ته ګورې فی توادهم، د یو بل سره په ود کې په محبت کې یو بل سره به مینه وي، محبت به وي، په یو بل باندې ممین وي. وتعاطفهم، تعاطفهم په یو بل باندې په نرمي کولو کې، په مینه کولو کې، په محبت کولو کې، په شفقت کولو کې. تعاطف مسلمانان به په یو بل باندې مین وي، په یو بل باندې به دې تعاطف کوي، نرمي به کوي، یو بل به ډېر زیات خوښي یو بل به برداشت کوي. دا په دنیا په ګډ ګډ کې دی. څنګه به په دې تواد کې او په تعاطف کې به چې ګورې نو فی کمثل الجسد الواحد، ته به وایې چې دا یو باډي ده، یو بدن دی. یو د ټول مسلمانان د شرق او د غرب د شمال د جنوب د ټول مؤمنان دا یو بدن دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا اشتکا منها عضو، اذا اشتکا منه عضو، که په دې بدن کې یو اندام ته تکلیف دی، په سر باندې درد دی، په سترګه باندې درد دی، په غوږ باندې درد دی، نو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمه، ټول بدن به چغې وایي چې زه بې خوبه یمه، په ما باندې تبه ده. ټول بدن به بیا بې خوبه وي او ټول بدن باندې به تبه. یې دا ګوته ده که نه، دې کې اوبه کله کله لاړې شي، اوبه پټېږي که نه، نو چې دا اوبه پټېږي نو په دې معمولي ځای باندې درد دی، او دا درد غوږونه محسوسوي، سترګې محسوسوي، خولې محسوسوي، زړه محسوسوي، ټول اندام بې خوبه یو ګډوډي او خوب ول نه ورځي او تبه په ټول بدن راغلی. یعنی درد په دې ځای راغلی دی که نه، دا نوک دی اوبې تېره کړې ده، اوبه دننه تلي به دی کې اوبه شوې ده، خو ټول بدن ورته تبې نیولی دی او تکلیف دی او درد دی پې چې زما د دې بدن په دې نوک باندې درد ولې راغلی دی. دې ته مسلماني ویلې کېږي. اوس ګورئ، لہذا که دا په غزه کې، په فلسطین کې، او که دا په امریکا کې، په کوم ځای کې چې مسلمان دی او په هغه باندې تکلیف دی، موږ به د هغه ملګري یو. پرون دا بله ورځې وزیرستان کې ډرون اټیک وشو، او په ډرون اټیک کې 3 ماشومان دي، غالبا د هغې تصویران وایرل دي، او ګلونه ماشومان هغه وژلی شول، هغه شهیدان شو. دا چا ووژل او د دې ذمه داري د چا ده؟ د دې تحفظ ذمه داري د چا ده؟ دا د ریاست ذمه داري ده. دا که زمونږ صوبایي حکومت دی او که زمونږ وفاقي حکومت دی او که زمونږ ملیټري ده او که زمونږ عدالتونه دي، د هغوی ذمه داري ده که نه؟ موږ د پخوا نه دا خبره مخکې هم کوله، اوس هم کوو چې چېرته هم دا پوجي اپریشن او ملیټري اپریشن او ډرون اټیکس او دارنګې خپل خلک وجل او په دې باندې دماکې کول، دا د مسلې حل نه دی. او کوې د کم وخت نه دا شی شروع دی، دا دماکې ختمې شولې، دا ډرون اټیکونه ختم شول، د څو پورې به موږ دا د پاکستان مسلمانان او دا مظلوم مسلمانان لاشونه به اوچتوي او خپلو بچو ته به جاړي. نو که سړی د فلسطین د مسلمان په درد باندې دردمند دی، نو دا به د وزیرستان او دارنګې د بلوچستان او د باجوړ او د مومند او د سوات او د دیر او د پېښور د هغې مسلمان په درد باندې هم دا غمجنې، دې ته مسلماني ویلی کېږي. البته دا منافقت به سړی نه کوي، د غزې په هغې خفه یم او په دې باندې خوشحال یم، نه، دا ټیک خبره نه ده. یا د وزیرستان او د پاکستان او د بنو په دې باندې خفه یم، خو د غزې په هغې مې پروا نشته، هغه پردي دي، د ټول مسلمانان. په دې وجه باندې موږ وایو د پاکستان افواج، د پاکستان اسټابلیشمنټ او د پاکستان پارلیمنٹ، د پاکستان د صوبایي اسمبلی ممبران، د پاکستان د قومي اسمبلی ممبران، د پاکستان د سینټ ممبران، دې ټولو ته موږ وایو چې که دا بلوچستان دی او که دا وزیرستان دی او که دا مومند دی او که دا قبایل دی او دا چې څوک دي، که پنجابیان دي او که دا سندیان دي، چې څوک دي راځي چې دا موږ د خپلې غېږ ته رانږدې کړو، د دې د مسلو حل راوباسو. څو پورې به دا لاشونه اوچتو، د څو پورې به دا غمونه کوو، څو پورې به دا کونډې موږ کې کېږي، څو پورې به دا خلک یتیمان کېږي. دې دپاره یو سالډ یو حل راایستل پکار دي. او دا د ټول سیاسي ګوندونو هم او دارنګې د حکومتي ګوندونو د ټولو مشترکه ذمه داري ده. او زمونږ هم په دې کې ذمه داري جوړېږي چې موږ دې لپاره لاره واره کړو، د هغې خلکو ملګرتیا نه کوو کوم چې زمونږ د وطن او زمونږ د ملت او زمونږ د مذهبو د هغې خلاف دي، بلکې موږ د مسلمان په حیثیت باندې، د پرامن شهري په حیثیت باندې موږ ژوند تېرګو. دا
قوم زمون قوم دی کنه دا پاکستان زمون پاکستان دی دا افواج پاکستان زمون دی دا فوجیان څوک دي خدا بستا بچي به د بل بچي به د بل بچي به کنه او دا عام مسلمانان څوک دي خدا به چا بچي به دا خويند دي چاري دا که فوجان دي که دا پولیس دي که دا آرمی دا که دا اف دا او که زمون عوام دي دا ټول زمون مسلمانان رونه دي دې په منځ کې د محبت په ځالي دل غواړو منګه دې ته مسلمانۍ ویل کېږي چې تر المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ته وګوره چې دا مسلمانان یو بدن دی یو بدن دې ته مسلمانۍ ویل کېږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما المؤمنون اخوه دا معنا ده مسلمانان په خپل منځ کې ورونه دي عزتمندو نن کسړی سوچ وکي یو مسلمان د بل مسلمان رور نه ښکاره کېږي بل یو مسلمان د بل مسلمان دشمن ښکاره کېږي مسلمان د مسلمان په خوشحالي باندې خوشحاليږي نه خفه کېږي به او مسلمان د مسلمان په غم باندې دردمن کېږي نه بلکې خوشحاليږي به دا څنګه مسلمانۍ دي زمونږه کوشش داسې کو چې بل مسلمان ته به تکلیف څنګه ورکما ما یې څو حدیثونه لیکلي دي اگر چې د هغې تعلق د قرض سره دی خدا ز ستاسو مخکې وایم چې مسلمان لبا څنګه کردار پکاري د مسلمانان به څنګه اقداري مسلمانان به د مسلمان سره څنګه رویه ساتي مسلمان د مسلمان په غم کې څنګه شرکت کوي مسلمان د مسلمان په خاده کې به څنګه شرکت کوي دا د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه حدیث ته چې مسلمان باندې کله مشکل راشي او په د باندې مالی کرایسس راشي مالی مشکلات و تراشي وي ته ولا سوکا ته سره تاونو کنه که زکات موقع د زکات ولا ورکا که زکات موقع د صدقه ولا ورکا صدقه نشه ورکولې هبه ولا ورکا تحفه ولا ورکا گیفت ولا ورکا خو د مسلمان سره تعاون وکړو کدا نشه ورکولې د خپل پیسې ولا په قرض باندې ورکا او چې کله هغه د خپل کار پوره کړو د قرض به تعالی واپس درکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنا ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين یو مسلمان چې مسلمان له دو ځل قرض ورکي یو ځل قرض ورکو او قرض ول بیرته ورکو بیا یو بل مقابله د مسلمان راغی چې زما ضرورت دی مال قرض راکا وای هو والا ستا ضرورت دی او دا پیسې والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا ول قرض ورکو کنا فالا كانت كصدقتها مره دا یو ځل الله په صدقه کې حسابي بیا سوچو کې تاسو دې مسلمانۍ ویل کېږي کنا چې مسلمان دی بل مسلمان قرض واغستو هغه ول واپس ورکو په دیم ځل باندې بیا راغی قرض ته واغستو بیا ول ورم کو پیسې ول ورکړلې او داغي باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا یو قرض او دا بل صدقه د خیرات دی دومره ثواب دی نو دا مسلمانی دی نو په قرض کې ثواب هم دی ګوره قرض ورکول صدقه ده د قرض بعضی احکام مزوي ما قرض ورکول دا صدقه ده صدقه که یو ځل دی ورکړله هم د صدقه وګټله او که په دویم ځل دی ورکړله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا صدقه تا ورکړله او دویم دا چې صدقه هم ده او اجر په کې ډېر لوی اجر دی څوک مسلمان له قرض ورکوي زه به دوانه پهلوګانې وایم ما ورکولم دي خو بیرته ادا کولم دي هغه یو کس ویل یو چا نه قرض اخیستو وایي چې دا ور هلکله راکړي وایي چې د اوسپنې دا سپلۍ مې ستا زړی شي که نه راپسې ګرځې نن سبا خو مسله دا ده که نه چاله د قرض ورکو دا پیسې به جي دله په 1 تاریخ چې تنخوا والم اول به تاله خپل قرض درکړم او ټیک دی جی دا والا لسته ورځې دي زه به خپله ګزاره وکړم دا قرض والا او چې قرض ولا ورکو نو بیا د ورکولو د سره څه سوچ فکر نشته نو بیا هغه چا چې قرض ورکړی دی او د اوسپنې سپلۍ په خپو کې چې شلېږي نه زړېږي نه سار ماښام به ځي یاره چې قرض به راکړي بس سار به درکړم چې سار به در کوم سار ټیک شو چې سار به بیا راشم سار راشه قرض یاره چې بس مازدیګر به د لغم کوم په دې کې هفتې تیرې شي میاشتې تیرې شي کلونه تیر شي په دې باندې اخر هغه کم سړی چې زکات کې د هغې نه زکات ورکوي هغه زکات هم پرېږدي چا سیم رال نه راکوي دا قرض د مال زیمار بیا جوړ شي داسې به سړی نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا اجر دی خو کله دا حدیث دی او دا حدیث په بخاری شریف کې دی ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث راوي دی سوی ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه یو کس چې د چا نه مال په قرض باندې والی خود د اراده دا و چې زه به له واپس ورکوم د دې د ادا اراده یې کړې ده چې قرض تیالما ورکوم به ورلا قرض بل ورکوم سعودي نه مې زی پیسې راولېږلې دا پلانې پیسې راته میلاو شولې دا پټۍ مټۍ مې خرڅ کو دا زکات دا مطلب غنم منم مې خرڅ کړل یا بل سماته پیسې دی هغه روانه دي چې کله راللې په خپل ټیم باندې به زه ورکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د اراده د ادا وي په دې نیت باندې د چا نه قرض والی چې دا قرض ورکوم نبی علیہ السلام فرمایي اد الله عنه الله به دنه ادا کوي الله به توفیق ولوري دا به ادا شي دا قرضونه ورکول کېږي بیا
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. او یو سړی چې د چانه قرض علی په دې نیت باندې اخلي چې وامه غستې او ګرځ را پسې بیا د اراده د اتلاف او د هلاکت وا دای په دې نیت باندې نه لږ زی ورکم په دې نیت باندې قرض اخلي چې نه ورکو مرلا بس کړو مې خلک وي قرض نه لمو کړوم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اتلفه الله الله به دا سړی هلاکی دا مال به الله هلاکی دا سړی به الله هلاکی د قیامت پر دا قرض بیا نشي ورکولې. په دې وجبانه قرض عبادت دی او چې کله سړی د چانه قرض علی نو فورن بنیت وکي چې قرض نه اخلم او در کوم درلا. دین معلومه دا شو چې قرض سړی د چانه اخلي نو هغه سړی به د چانه قرض اخلي چې دا هغه سره د دې تنظیم وی مناسب بیا. نو به تور مثال سړی د چانه قرض اخلي اصول لري یا سرکاری نوکر دی دیاړي مار دی سعودي عرب ته زیرازي دکان دی یعنی سبای ورکول شي نو قرض دیواله. ډېر خلک داسې دي چې هغه د چانه قرض والی د ورکولو توفیق د ورکولو وسعړشته نه دا غي خبردار بیا ورته جی زما سره تعاون وکا بیا دا خبره پکار ده سوال مکوا ورته وجی ما باندې زما ضرورت دي او ته اسم زکات ورکه اسم صدقه ورکه نو سی وکه زما سره تعاون وکا دا کور جوړم پدې کې زما سره تعاون وکا زما د بچی تعلیم د بل تعلیم وکا زما خوراک تنظیم نه کیږي نور خلکو ته وایا ملګرو ته هغه بدل وګرځي استاد لپاره به داسې ماحول به جوړ کی او چې کله ستا د ادایګي وس نه کیږي او د چانه قرض اخلي ته ګناه کوي. ګوره ډېر خلک داسي یره جرا کو را پسې ولیکا را کو را پسې ولیکا مشهور قصه تاسو ته معلومه ده کنه یو کس ول دکان نه به قرضونه وړل سودا به د قرض باندې وړل بیا تل حج له سعودي عرب ته تل حج له حج نه واپس راغې دکاندار خپل ورغلې دی کنه دکاندار خپل ورغلې دی ورته چې هغه کاتبوک راواله اړ په خوشاله راغستري چې غالبا کلیوالو بل ریالونو ورګړي او پیسې به راوړي نو مال به خپل قرض براله راکې نو هغه چې کله کتاب راواغستو کاتبوک راواغستو قلم راواغستو وجي وای را تاسو کټ کم نو یې سپ کلی ستې کټ کوم نو یې سره د پاره دی راواغستو باندې بالبین وې زما د دینو مسور سره اجي سي بولی کا اجمو کو اجي وزول کا اجي پلان مخ غیر اجوما اوس اجي سي بولی کا بس نو اجي سي په شي دنیا ورانه شو اجي سي په پرده حق پرې نو اجي سي باړو نه اجي سي په دروغ نه بیاړو اجي سي دی اجي سي بیا غیبتونه کې اجي سي بیا غلا کې نو حج دی بیا ولیکو دې حج تاسو پیدا بیا او ځان ته اجي سي بولې بیا دې با جوړ کې مونږ یو جنازه لته نن یو شپږو کاله مخ کې مونږ ملګری د حواله سي وپات شو نو هغه یو دا غزه سو مولوی سي هغه تقریر کوم مشر سپینګر وړي خوږی خبرې کولی مزیداری دوړې ویلې او توجه وا هغه په دې اخلاص باندې خبره کوله چې عمل کې اخلاص پکار دی د الله رضا لپاره کول پکار دی نو هغه یو قصه وکړل ویل څوک حج لته واپس کله راغی نغوی چر زما څخه د حج پیسې شته خو د خیرات پیسې خو سره نشته نن سبا خو مسله ده د حج لبم زو خیرات لم پیسې پیدا کې مې قبلاله وی چر د حج به وکم او خیرات نشم کولې مې خنشم علاله ولې ورجی نشم بخولې بس په چه بسکټ باندې بازار دي وکم د ملمانه په حضور کما چې څوک راځي نو چیو پیس کم او بسکټ په باغ باندې خورم ولغه چکل ملمانه راځي او دا ورته چه بسکټ راوباسي او وخت نشته میخه نشته ورجی نشته نو کله چې هغه ملمانه ختم شو یاغه ول بیا بسکټ اجي سیب نوم کې خو وجه دا بسکټ اجي سیب دی ود چې خدای پاک داسي چلو شو ما خو چې زبر د خلکو نخلاص شمه ما ته خو نمران کو ویل خلکو ته ویل چې لکه نو مې ربانه وران کې خو د وسو کوم چې وس بل خیرات وکا او پاکي می حلاله کې چې خدانو نه ختم شي هغه چې کله په دینت باندې زکه دا اخلاص نه وکنه نو کله چې په دویم ځل باندې کله د می خراوسته هغه لاره خلکو بیا می خواجي سیب شروع کو وی چې دا کله پرېګ د مداخلت ماده سینه پرېګ دا زموږ مسلمانی ده دا عمل ده په دې وجبانی عزت مندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم اصول د ژوند و ذکر د مسلمانی د لپاره غدادي چې د چانه قرض اخلي نو ال به اخلي چې ورکولې شي ستاده سره انکم سورس زرایش ته چې ورکولې شي ستا ای زری نشته ان استقبل تنخواه به تور مثال 10 روپے د 60 روپے سره تنخواه ده او چې 60 ستا تنخواه ده ظاهر خبر ده دوه کسب دی کې چې ستا کولمه د خزه خان بده باندې ساتلېږي او چې بیا د دو ځامن لوريانی بسکول مو نه بیا په 50 زره گزاره نه کیږي نو استخپل تنخواه یا استخپل مدن دا 60 زره د 10 زره ده او ته چاته وچره جی او شپږ لک روپۍ په کار دي ځان له پیډ سخلمه ابو چې دا شپږ لک روپۍ به تماله کم ځنه کې الله به وکي وای کنه الله به کم ځنه کوي الله کولې شي الله بالکل کولې شي خو نبی اسلام څه فرمایي یرید اداءها اد الله چې
چې ستا اراده د ادایي نو 6 لک روپۍ په 10 زره کې نه بچت کېږي. نو دینه پکار دادا چې ته چا نه قرض ما اخلا. نو هغه بل هم دا پکار دي چې سبب سي خبرې کین ولا ما ورکو په دې وخت دا 6 لک ورته وایا زما وس کېږي 10 روپۍ دا بل صدقه در درکمه دا والا او ځان تنظیم نور وکا. دا د قرض اصول دي، دا مسلمانی ده. دوشو دریم نمبر حدیث پکې واورا وی کله چې سړی قرضداري له قرض ورکي نو دا ځان له یو ډېر لوی نیک عمل لګوري. ها بعضې خلک بالکل قرض نه ورکوي رجي بس زه یو ورځ یو دکان لورلم ټیلرو خبرې نن راته راځي چې زما د پنسۍ داسې ښکته وي پنسۍ اگر زه کوشش کوم چې بری خو په ټیم باندې ښکته شوې وي. نو هغه ماته ویل خبرې کولې ماته ته مولي صاحب ما ویل نو ماته ویل ګوره پنسۍ د ښکتې دا غټه ګناه ده. حدیث راته ووایو وران ورانې ووایو هغه ما اسفل من الکعبین ورته نه وي وران ورانې ووایو خو حدیث راته ووایو که چم شومه چې لکه ځکه مولوي صاحب هم پنسۍ بره په کار وي او فوراً زما نظر بره په یو دیوال ولګېدو هلته لیکلي وو چې قرض ادار مانګ کر شرمنده نه کرے. دا لیکل مې ولیدل. ما ورته زما دې پنسو ته د خیال دی او دې بره لیکلو د خیال نشته دی. دا لیکلي دي چې ادار مانګ کر شرمنده نه کرے. ته د عبادت مخالفت کې د قرض مخالفت ګناه نه ده سو که نه زما د ګناه تخکاري خپل ګناه ته نه ښکاره کېږي. او بیا اوس خواته لیکلي ادار محبت کې قینچی ہے دی لیکلي وسره او ادار چې دی در محبت قینچی ده مل دوه ګناهونه دي لیکلي دي او سار مخام ورته ګوري. دا زمونږ ټولو مسلمانانو دغه صورت دی چې موږ ته پردی ورکوټي د چت امر ګناه ښکاري او خپله د باز امر ګناه موږ ته نه ښکاره کېږي. دیو جبانې قرض ورکول عبادت دی، دا نیکي نه ده. داسې مه کوئ چاله قرض سودا نه ورکوئ مه ورکورله خو دا مه زړونده دا ګناه ده. دا ګناه دا مه کوه. او بیا دا دکانداران لیکلی خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا لیکلی که نه تاسو کې هم دکانداران ناست ارشد خو نه دي لیکلي هغه دا لیکلي که نه چې ګوره خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. ولی نہیں کیا جائے تیرا باپ بھی واپس کرے گا څنګه نه واپس کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو صحابي دی حبان ابن منقذ رضی الله عنه راغی چې کله به سودا کور ته ویوړله ښځې ورته دې څه بیکاره سودا راوړه دا خو پلاني په 100 روپۍ راوړه دا خو په 50 راوړه دا مې به سودا راوړه چې څه شی به خرڅ کړو ارزان به خرڅ کړو. چې کله به کور ته راغی د ښځې به اوس شرو دا د ګران خرڅ کړی دا د ارزان خرڅ کړی راغی په نبي علیه السلام دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ساده سړی ما چې څه خرڅوم خلک رانه ارزان هلي او چې اخلم راله ګران راکړي زه څه وکړم. نبي علیه الصلوۃ والسلام ته چل دته خیم کنه څه چل ده خیم ویل کله چې د چا نه سودا کوله کنه نو یو څه خبر ورته کوه چې ګوره دا مې دله درکړله دا مې دنه واغسته خو ولي الخيار 3 ایام زما د پاره ګوره 3 ورځې ټایم دی ټایم دې ته خيار شرط ویلې کېږي که دا مې خوښ شو نو وابیلمه که خوښ مې نه شو واپس کوم مې. نو دا خو پیغمبر وایي که نه دا مسلماني نه ده. موږ ته مسلماني صرف مسواک وهل ښکاره کېږي داسې به وهو که داسې به وهو او سپینې جامې سنت دي او که تورې جامې سنت دي. دا خبرې به کوو او څه ته چې ژوند ویلې کېږي څه چې معاملات دي زموږ د دین اصل حصه ده زموږ نه هیره ده. لہذا دا سیزونه یادول غواړي غټې غټې خبرې به هم کوو خو دا وړې وړې خبرې به هم یادو. دا مسلماني د اصل کې. نو حدیث واوره څومره ثواب پکې دی. ابو هریره فرمایي رضی الله عنه د بخاری حدیث ته 2078 نمبر حدیث ته بخاری شریف کې سوی یو ډېر ښایسته انسانو کان رجل یداین الناس یو سړی خلکو له قرضونه ورکول ښه سړی غریبانان ورال قرضونه به خلکو له ورکول د هغوی به ضروريات وكان يقول لفتاه خپل نوکر ته به خبره کوله ویل اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه یا ساته ما خو پلاني له قرض ورکو اوس که چېرته ستا معامله چېرته د یو غریب سره راله ما ول ټایم ورکړی دی چې ماله به کال پس راکړې او کال پس راغی او پیسې ورسره نه وي ما څه ټایم ښودلی دی چې کال پس به راله قرض واپس راکړي خو کال پس چې راغی و داسې سترګې ښکته وي خړخړې کتل او ته پرې پوه شې چې پیسې ورسره نشته دی قرض ماله نشي راکولی نو په تجاوز عنه دغه ورته بیا څه که معاف یې که ورته ګزاره ورسره وکړه یو ته معاف که یو څه ګزاره وکړه. ولې لعل الله ان یتجاوز عنا شاید چې الله تعالی موږ ته درګذر وکړي موږ ته خپل حق معاف کړي. کما چېرته قرضداري له قرض ورکړی دی او زه پوه شم چې زه ورته بار بار وایم چې راکه راکه او نشي راکولی مطلب دا چې نشي راکولی که نه نو تنګوی مه چې شا به که خپله ګډه خرڅه که ماله څه راکړه ماله خپل قرض راکړه خپله غوا به خرڅه کړې ماله به ته قرض راکړې ځمکه خرڅه که ماله به خپله قرض راکړې نه جي نه د قرض دپاره ګډه خرڅول نشته د قرض دپاره غوا خرڅول نشته د قرض دپاره دکان خرڅول نشته او د قرض دپاره ځمکه خرڅول نشته. خو دا مطلب هم نه دی چې ته به یې نه ورکوې نه ته ماله چې ستا وس نه کېږي خو کله کله داسې کېږي انسان ته داسې یو لاس ورته راشي نقصان ورته ورسېږي نو هغه ټایم ښودلی دی خو په ټایم ورسره پیسې نشته عین ممکن د کېدی شي داسې ما د چا څه ټایم کېښود زه به دله دا په یکم جون درکړم یکم جون باندې ما باندې بل مشکل لاغی
ما باندې بلې مصیبت راغی زما بل ضرورت راغی نه هغه پیسې په هغې کې ما ولګول نو کوم ځای نه درله درکړمه اوس به څه وکړې اوس به لږ ټایم له مزید ورکړي نو بیا نبی علیه السلام فرمایي فلقي الله فتجاوز عنه چې د الله سره دا مالدار سړی میلاو کړ الله ورته ټول حقوق معاف کړي په هغې باندې نو ثواب دی نو لہذا ګزاره کول پکار دي نو قرضدار به داسې نه کوي چې قرض نه ورکوي چاله بالکل یعنی بالکل چې قرض یې واغستو نه ادا کوي او کوم سړی چې چاله قرض ورکوي نو هغه به هم داسې په جیب باندې اړم نه کښېني چې هېڅ چاله قرض نه ورکومه نه وړه وریجې ورکومه او نه کپړې پیزار ورکومه او دارنګې نه چاله هسې قرض ورکوم مکه چې دا د لوږې نه مړ شي نه داسې مه کوه داسې مه کوه دا 3 حدیثونه شو یو بل حدیث واوره کله کله داسې وشي چې ته چاله قرض ورکې او هغه ټیم پوره شي هغه دله قرض نشي درکولی نو ته ول ټیم ورکې نو په دې کې څومره ثواب دی دا حدیث په صحیح مسلم کې دی 3006 نمبر حدیث دی د حضرت ابو هریره رضی الله عنه په روایت باندې ویما چې من انظر معسرا او وزع له من انظر معسرا چا چې غریب له ټیم ورکو چې زه خیر دی اوس تې رانه کړي لږ وخت پسې راله راکړه 2 هفتې پسې راله راکړه میاشت پسې راله راکړه کال راله راکړه من انظر معسرا چا چې غریب له مهلت ورکو او وزع عنه یې ته لږ کمی وګورې چې لاک روپۍ وې نشي راکولی زه دا 10 زره مې تا ته پرېښودلې دا 90,000 راکړه 100 زره مې درکړی وي نشي راکولی دا 2 زره مې درته پرېښودلې خیر دی ته خو راکړه که نه من انظر معسرا او وزع عنه یو سړی دی او هغه چا نه قرض مکمل یا یې ول ټیم ورکو یا یې څه قرض ختم کو ازوله الله فی ظله د قیامت په ورځ به الله وله په خپل سوري کې سوری ورکړي ثواب دی عبادت دی داسې مه وایه چې دا د محبت قینچي ده د قرض په وجه باندې محبت ختمیږي نو د الله محبت در سره زیاتیږي ازوله الله فی ظله الله رب العالمین بله په خپل سوري کې ځای ورکړي یوم لا ظل الا ظله داسې ورځ چې په کوم ورځ کې د هېڅ چا سوری نه صرف د یو الله سوری دی په هغه کې به الله وله سوری ورکړي آخر کې یو حدیث ویم صرف بیا به بس کوو هغه دا دی چې موږ خو د دې قرض فضایل مو ویلو او که په تاسو کې چا به چاله قرض ورکړی و هغه به یې نه ورکوي نه بیچاره دا خو تاسو موږ ته مسله ګرانه کړله هسې هم څوک قرض نه ورکوي مولي صاحب د هغې دپاره حدیث هم وویل اوس به هېڅوک قرض نه ورکوي اوس واورئ هغه خلکو د را حدیث ویما چې چا د چا نه قرض اخیستی ده او نه یې ورکوي ورله د هغې څومره ګناه ده د هغې څومره سختي ده واوره دا یو واقع ده محمد ابن جحش رضی الله عنه فرمایي یو صحابي دی وایي موږ د نبي علیه السلام سره ناست كنا جلوسا عند النبي صلی الله علیه وسلم موږ د نبي علیه السلام سره ناست فرفع رأسه للسماء نبی علیہ السلام بر اسمان ته وکتل داسې بره وکتل صحابه کرام نبی علیہ السلام ته ګوري ثم وضع رأسه ثم وضع يده على جبهته او بیا یې د خپل لاس پرې تندي باندې داسې کېښودو داسې خلک چې داسې پریشانه غوندې شي نه د چا دا تکلیف یې که نه دا سر ونیسي نبی علیہ السلام بره وکتل او بیا یې د خپل لاس راواغستو په دې خپل تندي باندې کېښودو چې کله په تندي باندې کېښودو ویل سبحان الله نبی علیہ السلام دا چله وکړو سبحان الله تعجب غني خبره چې سړی کله کوي که نه سبحان الله ماذا انزل من التشدید څومره سختی نازل شوله ماذا انزل من التشدید دا څومره سختی د اسمان نه نازل شوله نبی علیہ السلام اسمان ته وکتل کشف ورته وشو د اسمان نه سخت حکم راغی نبی علیہ السلام سبحان الله ډېر سخت حکم راغی دا محمد ابن جحش وایي چې په سکت نه من خاموش چې نبی علیه الصلاة والسلام خبر وکړه من خاموش شو چې رسول الله به څه وایي و بیا موږ نبی علیه الصلاة والسلام لړ جواب ورنکو نبی علیه السلام نه ورته تپوس ونکو ځکه چې نبی علیه السلام پریشانه شو ډېر زیات وی فلما کان من الغد کله چې سبا شو سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله د رسول نه تپوس وکړو چې یا رسول الله ما هذا التشدید الذي انزل دا پرون چې تا اسمان ته وکتل او بیا د ښکته وکتل او دا تندی دې په لاس کې ونیو بیا ته ویل چې ماذا انزل من التشدید څومره غټه سختي نازل شوله دا پرون کومه سختي را نازل شوې وه موږ ته ووایه که د الله رسوله موږ ته ووایه نو قال نبی علیه الصلاة والسلام ویلو صحابي وی ما هذا التشدید الذي انزل دا تشدید کم دی چې نازل شو رسول الله ورله جواب ورکو چې انزل فی الدین د قرض په باره کې سختی نه نازل شوله ګورئ قرض په باره کې سخت حکم راغی ډېر سخت حکم دی زه ډېر پریشانه کړلم بعضې مسلمانان د قرض اړو پروا نه کوي قرض یې واغستو بیا په کلونو باندې ورک دی او چاړو انتظام نه کوي یو خدا چې دا چا سره ټیم ښودلی چې کال پس به در کومه شپږ میاشتې پس به در کومه میاشت پس به در کومه نو خیر دی که داسې میاشتې مه لیډ شي او تا قسم کړی دی چې ګورې با زه به چېرته هم دا قرض به زه ورکوم نو مکه چې ګرځي راپسې
او دا دوکې شوکې داغه نه پټې گدل تا دنه پټې کاغذ کې او ټلیفون هم دې بند کړی دی نمبر دې ولا بلاک کړی دی تپوس نه کې پخوای نه ورځي جواب نه ورکې ورلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په قرض کې ډېر سخت حکم راغی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای سختی دادا چې والذي نفس محمد بيده د الله زماره په الله باندې قسمی چې د رسول الله خپل ځان یادې دا غسا د پلاس کې دا لو ان رجلا قتل في سبيل الله ویاد ساتي کې وسړې د الله په لار کې شهید شي خپل سر قربان کی خپل وینه قربان کی او بیا وی چې ثم احیا او بیا را ژوندې شي ثم قتل بیا په دویم ځل باندې شهید شي ثم احیا بیا را ژوندې شي او ثم قتل او بیا په دریم ځل باندې شهید شي یعنی یو سړی دی یو ځل شهید شي بیا را ژوندې شي بیا شهید شي بیا را ژوندې شي او بیا شهید شي درې شهادتونه یو کس ته ملاو شي اگر چې شهادت یو ځل ملاویږي حدیث کې راځي چې کله څوک شهید شي او داغه د بدن د اساس کې د وینې ځمکې ته نه رسېدلې چې الله ته ټول حقوق معاف کړي شهید د الله په نسبت باندې اوچت مرتبه والا دی ډېر اوچت مرتبه والا ټول ګناهونه ته معاف کیږي خو نبی رسول الله صلی الله فرمایي که یو سړی دی او دا قرضدار دی رچانه قرض اغستې ولاړو او په فلسطین کې شهید شو په کشمیر کې شهید شو په افغانستان کې شهید شو په هر ځای کې شهید شو بیا ژوندې شو بیا شهید شو بیا ژوندې شو بیا شهید شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعليه دین نو په د باندې قرض دی سوچ کوی دی خبره ته خواب وعليه دین په د باندې قرض دی ما دخل الجنه حتى يقضي دینا داغه وخت پورې په دې درې شهادتونو باندې جنت ته نشي داخلېدلې سو پر خپل قرض نه ورګړي دومره سختی ده لہذا نن دکاندارانو کاپی مو ګورئ چاره باندې قرض سو کاله وش نن خپل کاپی مو ګورئ چې د پلانینه می قرض اغسته د سمره ټیمه وش داسې کې دی شي تر چانه سودا وړی دا چانه د قرض اغسته لري استاد تنظیم نه خاله ورشي جی ماته یاد دی ستا قرض ماته دی ود څه وکا چې لک ټیم را مزید راکا حدیث منن واورېدو ماته پته نه وا اوس په دې مسله باندې پوه شوم سنگینی راته معلوم شولا الله ما نه معاف کوي جنت نشم تل ستاره باندې حق دی او گزاره سره لګاوګا ان شاء الله تعالی هغه به سي تورغه به نه ابد سي ظالم نه چې تا ته چنا ماره په دې زرا کا ور نوجنم دینا لہذا د شریعت اصول دادي چې مسلمان له قرض ورکه خو بل طرف ته دا اصول دي چې کله تا د چانه قرض اغستو نو تبه ورکولې شي او چې کله دی واغستو نو د ورکولو د پاره به تنظیم شروع کې او بل طرف ته به دا حکم راغی چې کني شو درکولې نو سو ته معاف کا او سم مهلت ولا ورکو نو بده کې به ان شاء الله خیر دا د مسلمانۍ اصول دي ته مسلمانۍ ویل کېږي بیا انما المؤمنون اخوه ده بل پرس که په دکانونو باندې لیکلی وي چې ګوره خرید او اعمال بنو واپس کو قرض د محبت قینچی دا او قرض غختل نه به ما شرمه نه بزان شرمه دا جملې په دکانونو باندې لیکو دا ګناه ده دا د شریعت خلاف دي شریعت او دین بیادو د قران او حدیث نه مامخ کې ویل چې منګ وا د دې لیبرل خلقونه د بيدین خلقونه د ملحدین نه بدین نه د انساني حقوق والاونه او د هیومن رائټس والاونه چې هغه ته په افغانستان کې ظلم ښکاری خو په غزا او فلسطین کې وته نه ښکار کیږي او یا ورته په غزا کې ښکاری خو په بل ځای کې وته نه ښکار کیږي دې خلکو نه موږ دین نه زده کوو دین موږ د قران او حدیث نه زده کوو الله دې موږ له عمل توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین